کوم یو کس دی چې قیامت کې به الله جل شانه د غون مخلوق د وړاندې به راولي میدان حشر ته. غون مخلوق به ولاړ وي، الله به دغه بنده نه ډیر زیات راضي به وي، ډیر زیات به الله خوشاله به وي. ګینه څومره سخته ورځ به ټول پیغمبران به وي یا رب نفسي نفسي، هر یو کس به خپل خلو کې به ډوب وي، ډیر انتهایی سخت ورځ به. خو الله به دې بنده ته وفرمایي ای زما بنده ستانه ډیر زیات راضي ما. او د جنت حورې به ورته وښایي و چې دې کې کومه حوره انتخاب وکړه هغه ستا شو. چې د جنت حوره درکړي خو جنت په هم الله درکړي کنه، ډیر زیات به الله خوشحاله وي. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې دا هغه انسان دی چې دې دله غصه ورشي، غصه ورشي او غصه سي کې کنټرول کی، غصه کنټرول کی، هغه غصه اوس کی چې دنه کمزورې کس دی او هغه د پاره ول غصه ورشي او د غصه سي کې تیر کې هغه کنټرول کی، دا یو کس دی. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي صحابو ته اے صحابو د ټولو نه پهلوان کس څوک دی، د ټولو نه پهلوان کس څوک دی؟ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې ټول نه پهلوان کس هغه دی چې خپل غصه سي کې کنټرول کی، خپل غصه سي کې کنټرول کی. یو بزرګ داسې او داس تناسو او داسې کو نو هغه وینځي ورته وبا چولې، وینځي ورته وبا چولې، نو هغه وینځي نه هغه لوټه وغیرہ گزاره شوله او هغه باندې وبو ورته شو، هغه ډیر زیات غصه شو. نو وینځي چې کوم ډیر زیات خيار وا دا ورته قرآن کې الله سو فرمایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، چې چاله غصه ورشي او غصه سکی کنټرول کی، غصه وس کی، والعافین عن الناس او خلق ته سکی، خلق ته معفو کی، خلق ته معفو کی. والله يحب المحسنين، او الله محبت کوي د چا سره؟ د احسان کوونکو سره. نا خپل غصه اوس کلا به ورته معفو کړلا، والله يحب المحسنين، الله محبت کوي چا سره؟ د احسان کوونکو سره. نیما سره احسان موکا دا وینځي تاسو سره می احسان کو، بس د الله د رضا لپاره می سکړي خلاص می.